د زمانه تیرېدا د زوی د پاره چوکیداران مقرر کړي یو پیره سفر لتلیو گویا غیر چاپېره د زوی نه خیمه پرته وي دا بچي عتبه گویا د خیمو په منځ کې پروتو اے چوکیداران ته غیر چاپېره خیمه ته غیر چاپېره افراد ته غیر چاپېره ولاړو وای چې شپشوا پشپ کې یو درنده راغی هغه درنده د په د مخ باندې حمله وکړه وجود ولا ټوکړې ټوکړې ک درنده تختیدلو په خیمه کې یوې خیمه ته نقصان نه رسوله په افرادو کې یو فرد ته نقصان نه دی رسوله گویا چې چاته نقصان نه دی رسیدلی واحد عتبه نومې انسان چې په دغه خیمو په د منځ کې پروتو ټوکړې ټوکړې پروتو وجود یې داسې پروتو ناشنا خبره کوم درنده چې یو انسان ماتوي نو څه دپاره یې ماتوي دې دپاره چې خوراک یې جوړ کړي وایي قسم د قربان د هغې درنده نه هغه ته پته وه چې دا شی صرف ماتوم د پیغمبر کلمه لګېدلې ده ورنه دا دومره پلیت انسان دی چې درنده نه خوري محترمو دا دومره پلیت انسان دی د پیغمبر په مخ باندې لاړې توکلې وې معاذ الله قرآن کې الله فرمایي فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم اے تکبر به انکه چې تاسو د نفس مخالفت به وشو تاسو به سینه راپار کړه انکار به م وکړه ففریقا کذبتم ډېر کرته به زما پیغمبر ته تاسو د دروغ وکړه چې دا دروغجن دی معاذ الله ففریقا تقتلون او بعضو به پکې انبیا قتل کړه محترمو دا شی اوس هم روان دی دا شی اوس هم روان دی وګوره د هغه مولا به مقتدیان او خلک مخالفي کم مولا چې داسې خبرې کوي چې د انسان په نفس باندې بد لګېږي محترم تاسو وګورئ دا قانون دی بجلیګر مولوي صاحب په باره کې راتله چې په مقتدیانو کې به ورته خپل یو مقتدي نه کېناسته د بار نه به خلک راتله د هغه بیانونو نه خو خپل مقتدیان به د هغه د بجلیګر په جومات کې نه کېناستل دا ولې هغه به داسې خبرې کولې الان کې ډېرې خبرې الله اوس د هغه خبرې رښتیا کړې تاسو ته پته لګي چې هغه یو کلمه ویلې وه چې دا نوجوانان به ټول ډمان شي وګوره ټیک ټاک زموږ ستا د لوڼو او د نوجوانانو نه ډک دي چې ګډېږي محترمو هغه خبره رښتیا وخره پیشنګویی کړې پیشنګویی هغه رښتیا شو زما محترمو تاسو ته پته ډېرې پیشنګویی رښتیا شو لیکن مقتدیانو به د هغه بیان نه اورېده مخالف یو ټولې مخالف وو ولې هغه به داسې خبرې کولې چې د مقتدیانو د نفس مخالف به وي محترم نفسونو باندې اوبه لګي نو قرآن کې الله فرمایي چې دا قانون د ابتدا نه را روان دی دا اوس نه دی چې ګنې مقتدیان دا قانون ما د آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې به چلیږي که یو پیغمبر داسې راغی چې هغه حق ګویي کوله حق وینا یې کوله نو گویا چې د ده نه به قوم تښتي منډې به وي ها ایمان والا خلک به پاتې کېږي یو امام راغی یو عالم راغی هغه حق ګویي کوله په منبر باندې خپل مقتدیان به ترې تښتي منډې به ما وایي ها ایمان والا به باقي پاتې کېږي ما ته یو کس وایي ستا بیان دلته یو کس نه اوري مې ایمان پکې نه وینم و چې ته دغه نه راشې جمعې له بیا بل دی تښتي ما وایي ایمان نه وینم پکې ایمان پکې نه وینم ورته پته ده چې زه په نفس باندې ګوته ږدم زه په نفس باندې شپ شپ خو نشم کولی د نور مولیانو غوندې شپ شپ نشم کولی